رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. عزتمندو مسلمانانو، زمونږه او ستاسو د دې ټولو منډو ترلو او د دې ټولو کوششونو یو مقصد دی چې موږ خپل رب راضي کو او د جهنم نه بچ شو، جنت ته لاړ شو. دا موږ چې څومره کوششونه کوو، یا د قرآن دا څومره احکامات دي، د دین دا څومره پابندیانې دي، دا په دې بنیاد باندې دي چې دا انسانان د جهنم نه بچ شي او د الله رب العالمین مېلمانه جوړ شي، د جنت حقدار جوړ شي. او دا د ټولو نه لویه کامیابي دغه ده. الله او رسول دقې ته کامیابي ویلې ده چې کله فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. الله فرمایي چې کوم سړی د جهنم نه بچ شو، د اور نه بچ شو، جنت ته داخل شو، فقد فاز فوزا عظیما. الله فرمایي دا په لویه کامیابی باندې دا سړی کامیاب دی. په دې وجه نه موږ او تاسو چې څومره د دین اعمال کوو، موږ او تاسو چې څومره ستړی کوو، بدني عبادتونه کوو، مالی عبادتونه کوو، یا نور د الله د رضا څومره کوششونه دي، د دې شاته دقه یو مقصد پروت دی چې موږ د الله رب العالمین د غضب نه بچ شو، د الله رب العالمین د غصې او دغه د عذاب نه بچ شو او موږ جهنم ته لاړ شو. د دې نه علاوه نور مقاصد کده چایي، نو دا سړی په غلطه لار باندې روان دی. ځکه اعمال چې کې ابتغاء وجه الله، د الله رب العالمین د رضا لپاره به کې چې الله را ناراضي شي او الله زما په باره کې د مغفرت فیصله وکړي، زما په باره کې الله د پاس کېدو فیصله وکړي. په دې بنیاد باندې زمونږ او تاسو ټول عملونه یې. نو زمانونو دا د رمضان میاشت شروع ده او دا یو ډېره ښکلې موقع الله رب العالمین موږ له د بخښنې راکړې ده، د مغفرت موقع الله رب العالمین راکړې ده. ځکه چې دومره زندگی چاله الله موږ له راکړه، دا د الله ډېر لوی خیر دی په موږ او تاسو باندې، ډېر لوی احسان دی. یعنی که وجلی وې موږ څه نشو کولی، دا روژې به رانه پاتې وې، دا قیامونه به رانه پاتې وې، دا د قرآن تلاوتونه به رانه پاتې وې، د ډېر لوی خیر به رانه پاتې شوی وې. ابو دردا رضی الله عنه هغه به دا خبره ډېره کوله چې ابو دردا اوس ژوندی عملونه کوه، اوس ژوندی عملونه کوه، سبب په قبر کې پروت دی. فمن ذا یصلی عنکا، ستا په ځای به څوک منځونه کوي، او فمن ذا یصوم عنکا، ستا په ځای به روژې څوک نیسي، ته خو به په قبر کې بیا پروت دی، ستا د عملنامه او ستا فایلونه دا به بیا بندي. اوس ول ژوندی نو اوس پکې څه وکړه. دا د الله رب العالمین د طرف نه ډېر لوی غنیمت دی زمارونو عمر وخت. نو موږ له الله رب العالمین دا موقع راکړه او بیا د رمضان غونته کې ښکلی موسم د نیکو، موسم د بخششونو، موسم د رحمتونو د الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې راوستی دی. نو د دې خو ډېره شکریا ادا کول پکار دي، په دې کې ډېره زیاته ستړې پکار ده، په دې کې د الله رب العالمین ډېره زیاته بندګي پکار ده. نو رسو پوری چې موږ ژوندي یو د الله رب العالمین په بندګۍ باندې مکلف یو، سو پوری چې ژوندي یو موږ او تاسو، که شپه ده او که ورځ ده، که موږ روغ یو که ناجوړه یو، موږ ته د الله رب العالمین احکامات متوجه دي، په هغې باندې به موږ او تاسو چلیږو.
او زمانونو دا به الله یو ډېر خصوصي موقع راوستله لکه د الله نبی فرمایلی د جهنم دروازې بند شي شیطانان وتړل شي د جنت دروازې کلاو شي د جنت هغه تزیین او آرایش کیږي د رمضان په دې میاشت کې څنګه چې موږ او تاسو د خپل کورونو صفائی کو په کال کې اوزل دغه شان الله رب العالمین د جنت هغه تزیین کوي هغه آرایش او هغه چمک دمک دغه الله رب العالمین نورم اضافه پیدا کوي نو دا د جنت دروازې ولې کلاو کړې دي او دا د جهنمونو دروازې ولې بندي کړې دي د دې مطلب دا چې جنتونو ته بندگان داخل شي جنت طرف ترا شي یا باغی الخير اقبل اې د خیر طلبګارا د جنت طلبګارا د الله د رضا طلبګارا اقبل پدې کې منډي وها کوشش وکا اسیم د جنت دروازې الله کولاو کړی دی او یا باغی الشر اقصر د خیر د شر طلبګار د الله د بغاوت کون کیا او د الله رب العالمین د سرکشی طلبګارا اکثر بن شر دینا بس سر دا سچ کہہ دینا بنشا فإن لله عتقاء من النار ذکر الله رب العالمین د پارا الله خلق د اور نه آزادای هغه خلق چې هغه د الله رب العالمین د عذاب د جهنم مستحق ګرځیدلی دي الله رب العالمین هغه خلق د اور نه آزادای د دې وجه هر ورځ دا आवाज د ملائکه چې یا باغی الخير اقبل او یا باغی الشر اقصر زمانونو دا الله رب العالمین موږ له موقع را کړی دا او غدا منګه سه په خوبونو کې له لعب کې نور د دنیا په جنجالونو کې خبر واترو کې کرکټ او گیمونو کې دې سيزونه کې منګه تاسو تیر کړه ډیر لوی تاوان ده زمارونو ډیر لوی تاوان ده چې دارانه تیر شي دسه دا خو د شمار ورځې دي ایام معدودات الله فرمایش د شمار ورځې دي دومره ډیر دیم نه غره د شمار ډیر شي یو کم ډیر ورځې دي یو کم ډیر ورځې دي په دې کې زمارونو د الله رب العالمین د بندګۍ دعاګانې اذکار تلاوتونه منځونه او الله رب العالمین ته توبې چې دي دا ډېر په اهتمام باندې استل بکاري ځکه په دې یول سمیاشتو کې موږ ډېرې نافرمانی کړې دي موږ ډېرې سرکشي کړې دي په دې یول سمیاشتو کې ډېر بغاوتونه موږ کړې دي دا یو میاش الله راوستي دا او شیطانان الله سم تړلي د دې وجه نه په انسان کې د خیر ماده ډېرې خیر طرف ته رغبت ډېری بل د نفس دا سرکشي ماته شي په دې لوګه باندې لوګه انسان لراشي د دکې چې هغه کم د شهوات جوشي د شهوات چې هغه کم هغه فوران دي پاره کې ډیر زیات سوړواله پیدا شي پاره کې ډیر زیات کمواله پیدا شي د دې وجنه بنده چې ګناونو طرف ته ډیر جذبې نه او خیر طرف ته جذبې چي دا ډیر زیاتی نو د دې وجنه کوشش ورده کو نیک عملونه به پکې کو زمانونو ګوره چې یو سړی ګناه کوي او روزم نیولې دا سړی ډیر زیات ناپوهه انسان دی چې تا روزه نیولې ده د سار نه مخام پورې د الله رب العالمین په حکم باندې ځان دې د حلالو نه بند کړی دی او لګي په ګناه کې مبتلا دی نور دې روزي صرف دونه د حدیث کې راغلي دي د الله نبی فرمایي د صرف ځان وګه کو ځان ته کېږي بس صرف لوګو تند ځان لور کړه کم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع د الله نبی فرمایلی ډیر روزدار ډیر زیات روزدار هغه ته په روزه کې صرف لوګه ملاو شي او ډیر زیات قیام کوونکی د شپې ودریدونکي هغه د قیام کې صرف شوګیره ملاو شي اجر ملاو نشي د دې وجه نه زمارونو د اجر طلبگار جوړ شي د اجر طلبگار چې تاسو نظر د الله پر رضا باندې ستاسو نظر چره دا په اجر باندې چې الله رب العالمین مال اجر راکړي سرونه مو پورا کوي زمونږ او تاسو ډیرو مسلمانانو سوچ دا دی چې را سر پورا کول غواړي چې زه 15 ختمه وکم زه لس ختمه وکم د مکه و د مارورا بلکې دسه وکا یو ختم وکا یو ختم خو په هغه طریقه او په هغه معیار باندې وکړه چې الله رب العالمین قبول کړي د قبولیت معیار پکار دی ډیروالي له اعتبار نشته دی غره ليبلوکم ايکم احسن عملا د الله رب العالمین میرټ چره هغه په حسن باندې دی او په خواهش باندې دی هغه د عمل معیار ته ګوري ادي ته نه ګوري چې دې سړي ډیر کړه او لک کړه ځکه د الله رب العالمین په کاته کې شمارل نشته تللی ګره شمارل نه کوي چې د ډیر کړي او د لک کړي نه نه تلل کیږي چې چا په دې کې اخلاص ډیر دی په چا په دې کې پیغمبر طریقه ډیره ده د چا په دې کې خشوع ډیره ده او بل چا په دې کې د الله رب العالمین رضا ډیره ده د دې وجه نه زمارونو هر عمل چې کوي نو لک کوي خو خیر کوي لک عمل کوي خو خیر کوي خو سم په توجه باندې کوي سم په اخلاص باندې کوي
او دا عملونو کې هغه عملونه چې هغه انسان د جهنم نه آزادای او انسان د جنت مستحق ګرځيږي. اعمال الموجبه للجنه، ډیر زیات عملونه حدیثو کې راغلي دي. واسم منګو تاسو اعمال کو او بیا د روزي په میاشت کې ډیر مسلمانان چې تقریبا اکثر مسلمانان د دې ډیر زیات خیری زمانونو نو هغه عملونه کې اوسو عملونه ذکر کومه چې د الله نبی فرمایي چې دا هغه عملونه دي چې په دې باندې الله بندله جنت ورکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام لا یو صحابي راغی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وته او فرمایل یا رسول الله من نجات، د الله پیغمبر خلاصې پس کې ده پس باندې بخلاصيږو د جهنم نه پس باندې خلاصيږو د جنت مستحق به پس باندې ګرځو. دا خوري رضیته ګرانه مرحله مونږ تر روانه ده، مونږ ته نجات پس باندې ملاويږي. د الله نبی وته درې طریقې خو دي. یو ته خو د امسک علیک لسانک، دا جبه دې کنټرول ساته. نمبر 1 خبره ده کته د نجات اراده لري او دا سوچ دی چې ما الله رب العالمین مال نجات راکړي نو امسک علیک لسانک، جبه دې بند ساته. دا د سپریمه ساته چې سدي ویل نه نه، بلکې دا ډیره په احتیاط باندې ډیره په کنټرول باندې بدا چلے. او دویمه وته فرمایل وليسعك بيتك، کور نه بارته موزه په خپل کور کې کېنا. لکه کور نه جبار ته وزډير مسلې برا پیخيږي، غیبتونه بکې، لانجی بکې، چاله به د لاس ضرر ورکې، چاله به د خلی ضرر ورکې، نور نقصانونه به نه کیږي. او په خپل کور کې د الله نبی فرمایل په خپل کور کې کېنا، کور کې کېنا ستړي رجاده فائدې دي مارونو. او درې مې فرمایل وبکي علی خطیئتک، الله ته خپل ګناہوں باندې جړا کوا. ستانه چې کومه خطاګانی کیږي، ستانه چې کوم نقصانونه او د الله په باب کې کومه کوتاهیانی کیږي، باقي کې الله رب العالمین ته جړا کوا. الله رب العالمین ته جړا دا مستقل عبادت دې زمارونو. په خپل ګناہوں باندې الله ته جړل، د خپل ګناہوں د معافی لپاره الله رب العالمین ته سوال کول، الله ته زاری کول د خپل ګناہوں د معافی لپاره. زاری بکې، منت بکې، سوال بکې او ډیر زیات په عجزۍ باندې وکې چې خپل ګناه معاف کړي. خوندونه دي اغستې دي، ګناہوں دي کړی دي، الله دې خپه کړی دی، نو چې معافي غواړي او ننواتې کې به په هغه طریقه باندې کې کوم چې الله رب العالمین غوښتلی ده. د دې وجنه د الله نبی او فرمایل چې وبکي علی خطیئتک، خپل خطا باندې جاړه. او د جړا د لپاره زمانونو دا یو ډیر خپل مقرر د رمضان د میاشت په دې کې الله رب العالمین ته جړاګانې، ځکه په دې کې عام مسلمانان تهجدم کوي. اسیم منګو تاسو ټول را پاسو پښمنی په ټیم کې ټول مسلمانان را پاسي، روزدار روزي تا سحری د لپاره پښمنی د لپاره را پاسي. په دې ټیم کې چې دوه رکعات مونږ کې او الله رب العالمین نه دعاګانې غواړي. حدیث کې راغلي دي الله په خپل بندګانو ته دې ویلي دي من يدعوني فاستجيب له، سوچته چې زمانه دعا غواړي چې قبول وکم. ته پښمنی په ټیم کې اخیری حصہ د شپه کې په دې کې الله رب العالمین درې درخواست کوي د خپل بندګانو ته. من يدعوني، سوچته زمانه دعا غوښتون کې فاستجيب له چې قبول وکم. من يستغفرني فاغفر له، زمانه سوک بخنه غوښتون کې شته چې بخنه وته وکم. زمانه سوک بخنه غوښتون کې شته چې بخنه وته وکم. سوک سوالګر شته چې هغه سوال ز قبول کم. دا درخواست زمانه الله رب العالمین منګو تاسو ته کوي. او منګو تاسو ټول غفلت کې شپېته کاله منګه به غفلت کې پراته یو. دا د الله ګناه ما او تا کړی دا زیاته ما او تا کړی دی، او د چا جرم هم چې کړی دی اقراته وای چې راشه چې معاف دې کما. اره ته بخپل وای چې چا جرم هم کړی دی او چا څوک هم خپه کړی دی، اق ذات راته بخپل وای چې راشه چې معاف هم کم. بخپل راته وای ضرورت زما استاد دی، داغه ضرورت نشته زمارونو. د الله رب العالمین ضرورت نشته دی، ضرورت زما استاد دی چې ما ته بخنه وشي. دا ډیر زیات نقصان نه. د الله نبی او فرمایل چې وبکي علی خطیئتک، ته خپل ګناه باندې جاړه. زمارونو منګو تاسو ګناونه کو به هیر کو، ګناونه کو به هیر کو، ګناه وګورئ نه هره هره به نیکی خپل نیکی کوو هیروي، نیکی کوو هیروي او ګناونه چری دا مې راوړه. د سلفو طریقه دا وا شل کاله مخکینی ګناونه چې باغې باندې به جړل، شل کاله بعد به جړل چې دا ګناه مې کړل چې بخل شي وي کړل به بخل شي الله به معاف کړي کنه به معاف کړي. ګناه هم موږ تاسو ته معمولی غونډه کې سیس کاری. دا ګناه زمونږ تاسو په جبه باندې یو ټکی دی اوړي او راوړي چې دا ګناه ده، دا ګناه ده، دا ګناه ده.
دا اسیو اصطلاح جوړه شو زمونږ استادو زمارونو ګناه یو ځان له یو ډیر لوی تصور دی د دې شاته یو ډیر لوی غټه په سبب راته د ګناه شاته د ګناه مثال د څه دی لکه یو سړی د دې ځنه د ځان سره قرت تذکار ویسي بل کړي سکار چې ځان سره ویسي دا د ګناه معنا ده دا د ګناه معنا ده چې سړی خپل مالک مخې لورځي او د مخ کې خپل مالک خپه کړی دی ځان ته غوسه کړی دی او د دې مستحق ځان ګرځولې چې الله رب العالمین له سزا راکړي بل حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي ثلاث منجیات د حدیث کې ډېری جملې دي او یو جمله پکې دارا د الله نبی فرمایي ثلاث منجیات درې سيزونه انسان له نجات ورکړي درې اعمال دي دا انسان له نجات ورکړي وې فرمایل خشیت الله فی السر والعلانیه په پټه باندې او په ښکارا باندې د الله نه یریدل دا ډېر اوچت عمل له زمارونو په ښکارا خو مونږ ټول یریږو په ښکارا باندې مونږ ټول ډېر ښه خلک یو په ښکارا باندې مونږ ټول ډېر ښه مسلمانان یو خو چې کله زما استاد الله او د الله په منځ کې واسطه ای هیڅ کم نه تی استاد عربي او په دې ټیم کې ته الله حاضر او ناظر وګڼي په دې ټیم کې ته دا وګڼي چې الله راته ګوري الله مې اینی الله را خبر ده او ګناه نه کوما دې ته زمارونو یې ویل کېږي دې ته یې خشیت ویل کېږي دا ظاهري خشیت چې دا خو د انسانانو د حیا د وجه منګ نه کو د خلکو لحاظ کو انسانانو نه شرمېږو خشیت هغه ده چې هیڅ کم نه تی او ستاربي او ته یو ګناه پرې دی او تا د ډیره په اسانه مینه میږي او د الله رب العالمین د پاره پرې دی دې ته خشیت ویل کېږي دا صفت بدن کې پیدا کول غواړي او دې اصل تقوا چې دا غدار زمارونو اصل خشیت دا ده چار ټیم زما استاد بدل کې د الله خشیتي د الله یاره چې الله ګوري الله مینی الله را ته ګوري او الله مینی ایوی ګنا لم د یاره نه لاس نشو ورولې ایوی ګنا لم د الله د یاره نه لاس نشو ورولې خشیت الله بالسر والعلانیه او څوک چې په پټه باندې ګناونه کوي په پټه باندې په دې کې ډېر زیات صح حدیث راغلی الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته معافي وکړي خدای الله نبی فرمایي ډېر خلک به او د قیامت په ورځ باندې ډېر عملونه براوړي د عملونه براوړي د غرونو په مقدار باندې اعمال براوړي او الله رب العالمین بوله دا غینې استاسه ایری جوړی کی اسی دوړي به جوړی کی وا به لځي ختم به کی هغه اعمال او د الله نبی فرمایي دا هغه خلق دي اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها کله چې بدوی ځان لشو د الله د حرمتونو به عزت به کولا د الله د پولو به عزت به کولا الله چې کومه پابندیاں لګولې دي ډیر په جرأت باندې په پابندیاں باندې ورختل اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها د دې وجه نه زمارونو ګوره مسلمانی هغه مسلمانی دا چې هغه د تنهایی مسلمانی دا ګوره د تنهایی مسلمانی چې ردا یو معیار دی دا یو میټر دی په دې باندې د سړي د اسلام پته لګي چې کله تا ته ګناه ملاو دا پابندی څه ظاهره کې څه مانع نشته دی او ته دغه ټیم کې د الله رب العالمین نه ویریږي دې ته ویل کېږي خشیت الله فی السر د الله نه په پټه باندې یریدل ته ګډیر ګناونه چې دا په پټه باندې کېږي د دې وجه نه په پټه باندې بد الله نه یریږي چې ځان لزی او تا ته حرام موقع او ته په دغه ټیم کې د الله نه ویریږي او نه کې نو خشیت الله فی السر والعلانیه په کارم د الله نه یریږي چې د الله نه یریږي نکوم دا کار د خلکو د وجه نه د الله د وجه نه کومه او په پټه باندې د الله د وجه نه کې او دویمه او فرمایل والقصد فی الفقر والغنا مالداری او غریبی په دې کې میانه روي کول کته مالدار می استا خرچه سره دا ډیره میانه راو دا او کته غریب می نو په غریبی کې میانه روي کوا میانه روي باندې اخراجات کوا اعمالو کې میانه روي کوا اخراجاتو کې میانه روي کوا او درې مې او فرمایل والعدل فی الغضب والرضا عدل کول کته خوشاله او کته خفه د عدل فیصله کول د عدل گوايان کول کته خوشاله او کته خپه خدا عدل وینا کول عدل ډیر ضروری دی زمارونو زمونږ استادو په ژوندۍ کې زمونږ استادو په ژوندۍ په هر شعبه کې عدل چره دا ډیر زیات مهم دی نو د الله نبی دریم عمل خودلې دی العدل فی الغضب والرضا کته خپه او کته خوشاله خدا عدل خبرې کوا په عدل باندې فیصله کوا او دا بل اخیری حدیث شم د ابو درداء رضی الله عنه ده فرمایي د الله د نبی نه مې اوریدلې دي
المسجد بیت کل تقی، مسجد چې جمعات دا د هر متقی کور دی، دا هغه چا کور دی چې چا کې تقوی په دې کې هغه سړی ټیم تیرولې شي، هغه سړی د به کې سکون ملاويږي چې چا کې تقوا ده، معنا د الله نه یریدو ولا انسان دی. بیت کل تقی. او دویمه فرمایل وتکفل الله لمن كان المسجد بیته، الله دا هغه چا ذمہوار دی، کفیل له هغه چا چې چا خپل کور مسجد ګرځولې دی، چې بس مسجد ته کور ویلې دی، سارم مسجد تراجی، ما خامم مسجد تراجی، پینځو منځونو لم راځي، د دین علاوه نور اوقاتو کې مسجد سره ډیره زیاته مینه ده. او دا هغه سړی دی چې نبی علیه السلام فرمایي د قیامت پر ورځ باندې به د عرش ته سوري دلاندې، الله نبی وو کسان ذکر کړیو چې دا به د عرش ته سوري دلاندې. یو فرمایله رجل قلبه معلق بالمساجد، هغه سړی چې دا غزله په جمعات پسې تړل شوی چې دته په جمعات کې سکون ملاويږي، ککور ته لاړم شي واپس جمعات ته راځي. نو جمعات سره تعلق ساتل، جمعات سره مینا ساتل خدای الله د بندګۍ لپاره، دلته برازي بندګۍ لپاره راځي دی ته دلته چې اسه مودسو کې او ناس ته غلې ملائک بل استغفار وړي. دا دونه بهترین ځای دی زمانو، دا دونه بهترین ځای دی، صرف او دسو کا او بیا راشه دلته دوه رکعات منځو کا او کینا چې ناس ته ملائک وایي چې اللهم ارحمه اللهم اغفره، یا الله په رحم وکړه او ته بخنه وکړي. دا واحد په دنیا کې یو ځای دی چې تاسو نه ستو تعالی ملائک استغفار غواړي او بخنه لیدل غواړي. دا دونه بهترین ځای دی زمانو. او دا په دې ټول زمکه کې، په دې ټول زمکه کې الله ته خوښ ځای چره دا مسجد دی، دا جمعه د الله رب العالمین خوښ. منګ او تاسو زمانونو سور نور ته چې موږ ناسو ډیر په طبيعت کیو، موږ نه تنګیږو، بار ماشو ته ناسو موږ نه تنګیږو، ګرمۍ ته خولې را نه بیږي موږ نه تنګیږو، نه موږ باندې څه تکلیف موږ ته ملاويږي. خو چې الله کور ته راشو موږ اوړو راوړو چیرې دا تراویح به کله ختميږي، یره دا تقریر به کله ختميږي، یره دا درس به کله ختميږي چې پوری تور د دې نه وزما. دا زمونږ اوساسو مزاج جوړ شوی دی. نه زمانونو دې ځکه خپل نفس سار کا، دا نفس تربیت په دې طریقه باندې وکړه چې دل تکینا، دا د سکون ځای دی، دا د نجات ځای دی، دا د کامیابی ځای دی. د خپل نفس تربیت دې په دې طریقه باندې وکړه. ډېری موقع موږ تاسو ته ملاويږي، موږ اسی په کور کې بناسو، حجومات ته نزو، اسی په جمعات کورونو کې ناسو، یو خواځو بل خواځو، یو دکان کې کېنا بل دکان کې کېنا، یو څه خبرې کوو بل څه خبرې کوو. خدای الله کور ته موږ نزو. او الله نبی فرمایلی دي ذمہوار دی، الله یې ذمہوار دی. د الله نبی خپل ذمہواری نه ور کړی، الله رب العالمین دا چا ذمہوار دی چې چا مسجد خپل کور جوړ کړی دی بالروح والراحه، د الله رب العالمین پر رضا باندې. الله فرمایي زره دې سړي ذمہوارم چې د نظر عظیمه والرحمه، او د دې خبرې ز ذمہوارم چې په تاسو رحمت کوما. دا ګارانټي الله رب العالمین ور کړی دا. اول جواز علی الصراط، د دین ذمہوارم الله فرمایي چې جواز علی الصراط، دا سړی په پولیس صراط باندې پوری باسمه. دا سونه عجیب خوشخبری ور کړی دا. الله نبی فرمایي چې کم سړی جمعات خپل کور جوړ کړی دی، الله فرمایي زره دې خبرې ذمہوارم چې دې سړی ته جواز دته به اجازه ملويږي چې دې پوری وظیفه پولیس صراط باندې. د قیامت په مناظرو کې، د قیامت په احوالو کې د ټولو نه دهشتناک حالت چره دا د پولیس صراط دی چې تکله پوری وځي اخو اوړي. دا زمونږ اخیرنه زیره ډیر زیات ګران دی، ډیر زیات ګران زیره، ګران منظر دی. د الله نبی فرمایلی دا د زیره چې چا په هیڅ کوم نه یاد، په دې کې څوک نشي یادولې چې کله په پولیس صراط باندې خلک پوری وځي. او دا پولیس صراط د زیره د الله نبی فرمایي په دې کې کونډې لګېدلې دي، د دې یو طرف ته امانت ولاړلې، بل طرف ته صله رحمی ولاړه چې پوری وځي او امانت کې خیانت کړو، امانت به دې نشي چې رشتہ دې کټ کړی و، رشتہ به دې رانی شي. څنګه پوری وځي؟ تا خو رشتہ ماته کړی دا، رشتہ دې کټ کړی دا، رواني جنت ته. امانت به دې رانی شي چې ګوره ډیوټي ته سرکاري ملازم وي او ته بسار لاړې او کرسي ته او ټیبل ته دې خپې وخې جوړې او د 2 بجو پورې په فیسبوک کې کولې او څنګه ته رواني جنت ته پوری وځي؟ څنګه خو پوری وځي؟ ته چې سرکاري ملازم وي د سار نوالا تر د چټۍ د ټیمه پورې ته د سرکار په ډیوټي کې تر دې 22 کروڑ قوم د دې حق نه پتا باندې او تروانی جنت ته پورې وځي. نه زمانونو دا دوه سيزونه د الله نبی فرمایلی دي، امانت او صله رحمی، دا د پولیس صراط په خله کې ولاړ دي، دا به رانی شي. اخو به کې قرض پاټک لګیدلې دي چې خوازیال ته به د قرضونو چیک اپ کیږي چې قرض قرباني نشته لري چې جنت روانه.
پردي حقونه قرباني نشتا نو چې جنت کې ناس جمعات کې ناس ته نو الله د څه فرمایي چې زره دي خبرې زموارم چې په پوری صراط باندې پورې باسمه والجواز على الصراط الى رضوان الله د الله رب العالمین رضا ته د دې وجه نه زمانو خپل کور د جمعات جوړ کړي جمعات سره مینه جوړه کړي والله دومره سکون به تاسو ته دومره به خوشاله یې تاسو یو ورځ په جمعات کې تیر کړئ چې تمه هم څومره مطمئنه څومره په سکون باندې وي څومره به خوشاله دا هغه ملائکه د دعاګانو اثرې دغه ته په ټول ور دعاګانې کوي ملائکه ته څو برې د جمعات کې ناشته ته د رحمت دعاګانې کیږي ته د بخشش دعاګانې کیږي او دا شان د نور مخکې چې سو اعمال می ذکر کړل نو دا مؤخر زمانو رمضان دا یو بهترینه موقع الله را کړی دا یو درې اعمال می ذکر کړل نور به ان شاء الله را روانه خطبه کې ذکر کو د الله رب العالمین ته توفیق وانه وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه و صحبه اجمعین